شریف مې ویله او رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل تاسو دپاره د مرګ بس دا یو وعظ او نصیحت دی چې تاسو د دې مړي ته وګورئ چې د ده نه ساه ووته نو دا ستاسو دپاره د دې نه بل نصیحت نشته په تاسو به خامخا دا مرګ راځي. او یو شاعر فرمایي ویا صاحبي لا تغترر بتنعم فالعمر ينفد والنعيم يزول. اے زما ملګريه، اے دوسته، د دنیا په نعمتونو غاوره کېږه مه، دنیا په نعمتونو غاوره کېږه مه چې تا سره هر څه دي، ته خوشحاله او زه به زه په کامیاب یم. نه، فالعمر ينفد والنعيم يزول. عمر ختمېدونکی دی، تلونکی دی، چا سره وفا نه کوي. والنعيم يزول، د دنیا نعمتونه زایله کېدونکي دي، ختمېدونکي دي، نن تا سره او سبا بل سره. او اذا حملت الى القبور جنازه فاعلم بانك بعدها محمول. او چې کله ته یو جنازه په خپلو لاسو باندې اوچته کړې او مقبرې ته یې راوړې او بیا دې په خپلو لاسو باندې یو خپل رور یو خپله خور دفن کړله نو فاعلم بانك بعدها محمول. لږ ای مسلمانه ځان سره لږ سوچ هم وکړه چې یوه ورځ هغه ورځ که مازدیګر ولې نه وي، هغه ورځ که سبا ولې نه وي، که میاشت پس ولې نه وي، خو بیا هم یوه ورځ ته هم دې ځای له را روانې. نو دا زما او ستا دپاره نصیحت دی. الله دې کي داسې چې زمونږ دا زړونه د دې نه نصیحت واخلي، د دې مقبرې نه نصیحت واخلي چې او دې ځای ته به راځو. نو چې کله د دې ځای غم پیدا شو، د آخرت غم پیدا شو، دا زمونږ زړونه ومنله چې او قیامت شته او قبر شته، بیا به دروغ نه وي، بیا به غلا نه وي، بیا به ډاکه نه وي، بیا به د بل مسلمان حق نه وو، بیا به پولې نه وو، بیا به پردی پیسې نه خورو. څومره خبرې چې دي د هر څه کې به لږ سوچ کوو چې ولې دې ځای له به راځو. جواب به د هر یوې روپۍ ورکوو. نو الله دې وکړي داسې چې موږ سره د آخرت غم او درد پیدا شي. دعا به کوو او یو پیر الحمد